لویه تله. دا قصه د یو دوه ملګرو ده چې په لار کې روان وي او څه ګوري چې پیسې وویني، چې په دې کې اکبرخان وایي الو دا دونه ډېرې پیسې، دا نه پیسې هماړو چارې لیدې نه وې. او اکبرخان دغه پیسې روچتې کی. اکبرخانه خو دا نه پیسې تا لیدې وي خو نه وي لیدې، دا پیسې مه راوچتوه، زه درته وایم. خان ولی کوشش کوي اکبرخان منع کوي، خو اکبرخان د پیسو لالچي وي او د خان ولی خبرې منلو ته تیار نه وي. د دې وجې ورته خان ولی ډېرې بهانې وکړي. ګوره دا اوس ما ومنتي دا زما پیسې دي. تا ومنتې یا ونه منتې دې سره زما څه کار نشته، بس دا پیسې په دې ځای کې ده درته وایم. د دې پیسو په هکله ورته خان ولی ډېرې خبرې وکړي، خو اکبرخان دې خبرې ته تیار نه وي چې دا پیسې واپس کېږدي. بس خان ولی اکبرخان ته ووایي چې ته پیسې هسې هم واپس نه ږدې، نو بیا داسې وکړه چې د دې پیسو دپاره ته 3 اوازونه وکړه چې په تا باندې دا پیسې حلالې شي. یا لکه اکبرخانه تا ته وایم یار، ته دا اوازونه کوې خو نه یې کوې. ولې نه کومه یار، خو ته لږ راځه که نه، ما پسې دا نه شور دې جوړ کړی دی، ته به وایې ګینې دا پیسې تا ومنتلې. د خان اکبر اراده نه وي چې دا 3 اوازونه وکړي او څوک راشي او د ده نه پیسې والي. تاسو ته خو به پته وي که نه ګرانو ماشومانو، کله چې هم موږ څه ومنو نو د هغې نه بعد 3 تیز اوازونه کوو، ځکه چې دا زمونږ د هوښ پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم یو سنت دی. نو د دې وجې خان ولی په اکبرخان باندې زور راوړو چې ته خیر دا 3 اوازونه وکړه چې چانه څه روک شوي دي، چانه څه روک شوي دي، چانه څه روک شوي دي. خو اکبرخان دې خبرې ته تیار نه و او د اکبرخان اراده دا وه چې دا پیسې دې په جیب کې واچوي. نو د خان ولی او اکبرخان ډېره لانجه وشي په دې خبره چې اکبرخان 3 اوازونه وکړي، خو اکبرخان دې خبرې ته تیار نه وي. یا لکه اکبرخانه بس که که نه یار، دا اوازونه وکړه، دا بازار دی. یاره نه کوم اوازونه یار، ما مه په عذابوه، بس ما پیسې ومنتلې، ما ومنتلې، ستا پکې څه کار نشته، ها ما مه په عذابوه، زه درنه لاړم. او په دې خبره سره ته اکبرخان لاړ شي او خان ولی ته یوازې پاتې شي، نو بس هغه هم ورپسې روان شي. خان ولی دا لالچ نه کوي چې دې دا پیسې وغورځوي او زه یې راوالم، بلکې خان ولی وایي چې دا خپل مالک ته ورسي. اخر چې یو دښتې ته دوی ورسي او دلته د اکبرخان په زړه کې رحم راشي چې یو 3 اوازونه وکړي، نو د دې دپاره دې بوټي ته وخیجي. خدای مو بها د چا نه څه روک شوي دي، خدای مو بها د چا نه څه روک شوي دي، خدای مو بها د چا نه څه روک شوي دي، خدای مو بها د چا نه څه روک شوي دي، خدای مو بها د چا نه څه روک شوي دي، خدای مو بها د چا نه څه روک شوي دي. الله دا خو جوړې زما پیسې دي، امانه چې سار روکه شوې دی، له زما پسې چې ویې ګورم چېرته زما پیسې نه وي. نو دا اواز لرې لرې د یو زمیندار غوږو ته راورسي او دا زمیندار په ذهن کې وایي چې کیدای شي زما پیسې وي نو دوی له راشي. نو دا زمیندار راتلو سره اکبرخان ډېر حیرانه شي او ښکته راکوشي، او د ښکته راکوزېدو سره د زمیندار نه پوښتنه وکړي آیا تا زما اواز به اورېده؟ کوم اواز چې ما اوس ولګوو چې چا نه څه روک شوي دي، چا نه څه روک شوي دي، تا له هغه اواز غوږ ونه در اخیسته؟ او که نه ما ستا اواز واورېدلو ځکه خو رالم، ما نه سار څه روک شوي نو ما ویل زه به تا نه تپوس وکړمه. بس څه به دې سر حکومه، خو ما نه 50,000 روپۍ روکې شوي دي، خو ته منتې وي نو ما له یې راکړه، خو نه نو بس زه ځمه ځکه چې ما ته کار پروت دی. او راشه واله دا 50,000 روپۍ دي، رښه خبره ده چې د حلالو مال نه روکېږي. نو ګرانو ماشومانو، په نننۍ قصه کې موږ ته دا سبق میلو شو چې د حلالو مال هیڅ چرې هم نه روکېږي. څنګه چې زمیندار بابا له خپل مال واپس راغی، دغسې به موږ له هم راځي، خو بس صرف موږ له پکار دی چې په الله باندې یقین ساتو.